الحمدلله د نن څه کومه کاروایي شوې دی دا تاسو مخ ته پرته دی دا د مو روټین کې د ډي آی جي صاحب او د خپل ډي پي او صاحب په هدایاتو باندې مو مختلفو ځایونو کې ناکهبندي کړې وې چې هغې کې یو اړولي کې وه او په د باروبار روډ باندې وه په بلشخیلو ګلاب ګل کې وه نو مو ډېره تیز چیکینګ شروع په همدې کې مو ته خفیه اطلاعاتو نه دا اطلاع راغله څه دا نه منع خبره دی بیا هغې باندې مو خاص کر خپل سلیم شاه صاحب او د ده والا ټیمو هغې پسې مو لاړو هلته کې مو هغه چپه واچوله دا ګاډي کې دغه کسان مو ونیولو بغیر د څه مزاحمته کسان مو ته لاسته راغلو او هغوی سره څه کوم شی و دا نسور شی و هغه شی مو لاسته راغلو تاسو مخ ته دی دا کسان مو موقع باندې گرفتار کړل کس نیول شوی دی آیا دا د انفرادي فعل که نه دا یوه ګینګ حساب دا خو وروره دې کې زه څه نه شم ویلی خو اکثر د پرچینار عوامو مو باندې دا شکایت و چې دا ټوله خفیه دا شیان نشې و لږ څوره نسور شیونه دي دا مو ته سادې نه راپس کېږي تاسو مهرباني وکړئ چې دا نسور شی هم د اهل سنت دپاره نقصاني دی هم اهل تشیق دپاره دی نو دې دپاره مو ډي پي او صاحب په هدایاتو باندې او شپږ طرفه د دو خلاف ګیره تنګه کړې دی او هر طرف ته مو کوشش دی چې څوره د نسور شیان دي یا د سمګلر دي هغه ټول مو لاسته راشي بلکې دوی ته مو یو اعلان هم کړی و چې تاسو دا شیان ختم کړئ په خپله باندې اوس خو د پولیس دور دی مونه پراکټس غواړي نو دغه کس و دا د شلوزان اوسېدونکی دی دا شاید د سادې ته راوړلو سادې کې بیا دوی ته کوم کسان خیلي شوي و هغوی څخه خو دا میلاو نه شو باقي تفتیش والا خبره دی مخته څه وي یا به کېږي نو دا مو په موقع باندې نیولی دی باقي تفتیش به دې نه عدالت کار دی به کوي